बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासो ګورئ زموږ نوې ولاګ ورځي مشال خان خبرې وکړو د افغانستان کې د طالبانو خلاف احتجاج تعلیمي بحران او تورخم بارډر د بندیدو باندې و نن سپیشلی مو په خپل پروګرام کې خبرې کوو په افغانستان کې د سور زنا یو ډیر بدل صورتحال چې د نوغه روان دي چرته یو طرف ته خزي او ځوانان د خپل بنیادی حقوق لپاره سړکونو باندې راوتی دي نو بل طرف ته د تورخم بارډر د بندیدو د تعلیمي بحران او معاشي مشکلات د پورا خطه چې د نوغه متاثر کړی دا ټول ناول به خبرې وکړو چې په هرات کې چرته چې د خزو پر دې متعلق کومې پابندیان په افغانستان کې وي او د هغوی بنیادي حقوق د حق لپاره احتجاج تراوتی وو مختلف ذرایع دا وایي چې په احتجاج دوران کې چې د هلته کې دوه ښځې وژلې شوې وي او اووه نه اته ښځې چې دی نو هغه زخمیانې شوې وي د دې واقعې نه پس صرف ښځې هم نه بلکې ځوانان هم جینکۍ هلکان ټول احتجاج ته راوتي وو او هغوی دا مطالبه ده چې هغوی ته د تعلیم امن روزګار او د اظهار رای او د بنیادي انساني حقوق فراهم کړی شي مظاهرین دا هم ویل چې په خپل ملک کې باعزته ژوند تیرول غواړو چې زموږ اواز څوک واوري بل طرف ته په افغانستان کې د سیاسي او سماجي بېچیني چې ده نو هغه مسلسل ورځ تر ورځه زیاتېږي ځوانان نسل خپل ځان ته غیر یقیني مستقبل مخامخ ولاړ دي روزګار مواقع محدودې دي سرمایهکاري نشته او معاشي سرګرمیانې چې دی نو هغه شدید متاثره شوي په دغه دوران کې پرون په پېښور کې کمشنر ریاض خان محسود په نګرانۍ کې یو اهم جرګه شوې وه په کم کې قبایلي مشران او نور حکامو شرکت کړی په جرګه کې دا امید ظاهره شوی و چې تورخم بارډر دوباره یعنی نن به کولاویږي خو د دواړو ممالک ترمنځ به تجارت هم بحال شي او د کم څو میاشتو نه چې کم خلک هلته کې دي کم ګاډي ټرکونه هغه به خپل ملک ته واپس راشي خو د بارډر بحالۍ سره تاجرانو ډرایور او د دواړو ملکونو معیشت ته به هم فایده وشي او همدغه توقع کېده خو چونکې د افغانستان کشیده حالات او سکیورټي خدشات به باعث او په هرات کې چې کوم اټیک شوی د هغه صورتحال نه پس بیا غیر یقیني صورتحال جوړ شوی دي او څه تاجرانو او عام ولس چې نو بیا هغوی کې مایوسي راغله اوس به خبرې کوو د افغانستان د تعلیمي نظام د کم وخت نه په افغانستان کې د تعلیمي نظام چې دی نو هغه ډېر د مشکلاتو ښکار دی څومره هم پوهنتونه دي هلته د سټوډنټس تعداد چې دی هغه بالکل کم دی زرګونو یونیورسټیان چې دي نو هلته استادان چې دی نو هغه نشته تعلیم د هر یو معاشرې د ترقۍ یو بنیاد دی خو چرته کې چې ځوانانو ته د تعلیم معیار او د روزګار مواقع نه میلاویږي نو هغه ځای کې اثرات صرف هغه ځای پورې نه بلکې پوره نسل باندې هغه مرتب شي په افغانستان کې د ټولو نه زیات چې کوم ځوانان دي نو هغه صرف د غیر یقیني صورتحال مخنیوي کوي چېرته چې نه صرف ملازمت میسر دی بلکې هلته د ترقۍ مواقع هم نشته خو دې نه علاوه یو سوال دا هم پورته کېږي چې په دې ټول صورتحال کې عالمي برادرۍ چرته کې ولاړ ده اقوام متحده یورپی یونین او دیگر دین علاوه څومره هم بین الاقوامي ادارې دي وقتاً فوقتاً چې د افغانستان کې انساني حقوق او د ښځو تعلیم یا د هغې د پردو حوالې سره خبرې کوي خو زمینی حقایق موږ ته دې ټایم کې نه ښکاري تجزیهکار دا هم وایي چې عالمي برادري سفارتي سطح باندې که مزید مؤثر کردار ادا کړي د انساني حقوق تحفظ لپاره عملي اقدامات وکړي نو کیدای شي چې په افغانستان کې حالات بهتر شي او یو نوی امید د ښځو دپاره ځوانانو دپاره قایم شي خو همدا وایي چې په افغانستان کې دې وخت کې یو داسې په دور کې ولاړ دی چېرته امن تعلیم تجارت او انساني حقوق ټول یو بل سره تړلی شوي دي چېرته ځوانانو ته تعلیم ښځو ته بنیادي حقوق تاجرانو ته ازادانه تجارت او عوام ته معاشي مواقع فراهم کړي نو نه صرف د افغانستان بلکې د پوره خطه استحکام او ترقۍ طرف ته به ګامزن شي ستاسو په دې ټول صورتحال باندې څه رایه ده خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ تر نیکسټ ولاګ پر راځئ ماته اجازه تلو الله پامان